سری د بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په غیږ کې پروت و چې کله وفات کېدو. سری د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام سر د بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا په غیږ کې پروت. دا ډیره خوش قسمت و چې کله نبی علیہ السلام بیمار شو بار بار بیوی د بیبی عائشہ نمبر بکل راځي رضی اللہ تعالی عنہا. د بیبی عائشہ نمبر بکلې بیبیانې پوه شوې چې نبی علیہ السلام دا باقی ژوند د بیبی عائشې کره وباسي. نو راجمع شولې مشوره یې وکړله. نبی علیہ السلام ته وی زمونږ درته اجازت دی ښه په خوشۍ ته دا باقی ټولې ورځې د بیبی عائشې کره تېرې کړه رضی الله تعالی عنها. نو چې کله نبی علیہ السلام وفات کېدو نو سری د بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها په غیږ کې پروت و. د خپلې غیږې نه نبی علیہ السلام رخصت کړی دی بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها. د خپلې غیږ نه مې نبی علیہ السلام رخصت کړ. سلورم خاصیت د بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها دو چې د دې لاړې د نبی علیہ السلام سره شریکې شوي دي. اخر کې نبی علیہ السلام له مسواک نبی علیہ السلام مسواک کو اخیری ټیمه ده مسواک کلکو نو بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها خلک اومګلک نرم کو بی نبی علیہ السلام لور کو وی اخیر کې زما لاړې د نبی علیہ السلام د لاړو سره ولګید. خپل لاړې مې د نبی علیہ السلام د لاړو سره شریک کړل. بختور بیبی و چې لاړې د امام الانبیاء سره شریکې دي. یو موقع باندې خوب ولید وی خوب کې اینم وی یو سپوږمۍ را کرا گزاره شول د اسمان نه یو سپوږمۍ رااله. ما ورته لاس کو نو هغه سپوږمۍ ځمکه کې ننوتله. یو دې کې بل سپوږمۍ د اسمان نه رااله چې ما لاس کو جو هغه ځمکه کې ننوتله. دې کې بل سپوږمۍ رااله د اسمان نه چې ما لاس کو جو هغه ځمکه کې ننوتله. رااله نبی علیہ السلام ته فرمایي د الله حبیب ما داسې خوب ولیدو چې درې سپوږمۍ د اسمان نه راغلې او زما د کور کې ځمکه کې ننوتلې. نبی علیہ السلام ورته وی د دې تپوس د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه وکړه د دې تعبیر به درته هغه ووایي. نبی علیہ السلام ډېره پوه الله ورکړې وه ډېر سمجھ الله ورکړی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ له دا لاړله ورته وی دال بابا جان ما خوب لیدلې دي درې سپوږمۍ مې کور کې راغلې او ځمکه کې ننوتلې چې څنګه ورته دوې بس هغه صادر راواغستو سترګو ته یې ونیو او په ژړا شو. جواب نه ورکوي د خوب تعبیر نه بیانې بس سترګو ته یې کپړه ونیوله او په ژړا شو. بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها وی ما ته تعبیر بیان نه کو لاړ چې کله نبی علیہ السلام وفات شو زما په کور کې دفن شو. ما ته زما بابا جان وی عائشہ رضی الله تعالی عنها خوب درته یاد دی؟ ما نه ير دی وی هغه درې سپوږمۍ چې دي لیدلې وی یاد دي درته؟ ما وی او وی چې اول سپوږمۍ نبی علیہ السلام خاصه کور کې دفن شو دویم سپوږمۍ زیم او دریم عمر فاروق رضی الله تعالی خوب تعبیر دی دا دی چې دا درې سپوږمۍ به ستا په کور کې دفن کی. نن هغه درې سپوږمۍ د بیبي عائشې هغه کور چې هغه به پکې خوراک کو څښاک کو اوده کېدله به سملاستله به نن هغه کور د امام الانبیاء درې سپوږمۍ پکې دفن دي هغې کور کې. نو دا د بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها څلورم خصوصیت چې د نبی علیہ السلام سره یې لاړې شریکې شوي. او پنځم خصوصیت د دې دا و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها په کور کې دفن دی. پنځم خصوصیت چې د هغې په کوډګۍ کې نبی علیہ السلام دفن دی. چې نبی علیہ السلام وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل ما ته اوریدلی چې پیغمبر کم ځای وفات شي هلته به دفن کیږي. بس نبی علیہ السلام دلته وفات و. نن هغه د بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها کور چې دی هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدفن. شپږم خصوصیت د بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها دا چې کله به نبی علیہ السلام دې سره یو بستره کې نو د اسمان نه به وحی راتلله د یوی بیبي سره چې نبی علیہ السلام په بستره کې وحی پې نه ده راغلی او د بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها سره به نبی علیہ السلام په یوه بستره کې و د اسمان نه به وحی راغله. د دومره د الله په نزد د دې یو مقام. او اووم خصوصیت د بیبي عائشې رضی الله تعالی عنها دا چې کله په دې باندې تهمت ولګېدو
नो बराअत अल्लाह पर कुरान के बयान को, उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून, द क़यामत पूरे बहाफिजान लिगी क़िरत बकियो द बीबी आयशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बराअत पर बयान हाफिज कुरान ची तरह वो तमख की सुबहानक हादा बुहतानुन अज़ीम उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यकूलून। दा द बीबी आयशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खसूसियत हो चे अल्लाह बराअत पर कुरान के बयान को नीरात लल गज़वी नरा रवानो लार की बीबी आयशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नहार रोक्ष दा हारिम द खूर नरा गस्ते हो जीने वनो द हार सरे मीने हो उमर कम ने दियार लसवार लसकाल से उमरी खा